الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د 400 غیور عوام او سیاسي مشران او صحافیان رونه زه یو عاجزانه فیل کوم چې بل ورځ په سبزي منډۍ کې یو واقعه وشوه چې په هغې کې 3 کسان مړه شو او دواړه غریبانان، یو د 1200 روپو مزدور دی، بل چې کوم دی چینچي چلی پردی چینچي چلی ځان له بچولې د 100 روپۍ رزق ګټاوه او سړي 3 مړه شو. زما سیاسي رونه صحافیان رونه لکه د دې خبرې اواز پورته نه کړه چې دا غونډه ټکس ټولېده، دا چا ټولو او څنګه ټولېده. دا خو مړه شو، خو غریبانان یو مزدور دی او بل هم د چینچي چلولو والی پردی چینچي په 1300 روپۍ چلولو لګیا او خپل بچولې د 100 روپۍ رزق ګټاوه. نو هېڅ قسمه لکه بس سړي مړه شو او خبره ختمه شوه. که دا په 400 کې چېرته مالداره سړی مړ اوس به دا ټول 400 د صحافیان د سیاسي خلک دا به یو غوبل په دې 400 کې چې د خان او د نواب خانواده سړی مړ دی، یو قسم له الب او غریب سړی مړ دی، څوک به د دوا لملانل. زما د 400 د ټولو غریبانانو د تحصیل 400 د غریبانانو عوامو ته زما یو خواست دی چې یرونو زما مچه د جانډې رالی مه د زنده‌باد مرتباد چغې وکړې او مو په پولیس سټیشن ودرېږئ، ځان مو تاسو غریبانان وژنو او بیا چې کوم دی خانان په قلار ناستې په کار دا و چې نن دې خانانو دې سیاسي خلکو ستاسو تپوس کړو که خان سړی مړ اوس په سیاسي ټول مشران تاسو ته ناست وو، نن غریب سړی مړ دی بس ورکر راغی او دویا درته وکړه خبره ختمه شوه. صحافیان وروڼو زما دا ګیله ده چې تاسو لکه دا اواز ولې پورته نه کړه، تاسو دا تپوس وکړو چېرې دا غونډه ټکس چا غونډه ولې غونډېده؟ دا خو 400 دا خو وي سي ایریا ده، دغه د ام سي ایریا ده، یونین کونسل خو نه دي. په خاریه کې دغلته چې کوم دی ډي پي او دفتر دی، دغلته چې کوم دی ډسټرکټ کونسل دی، هلته تاڼه ده، دې خوا تاڼه ده. غونډه ټکس ټول شو، سړي مړه شو، بس الله دې وبخي خبره ختمه شوه. زما د 400 د انتظامیې نه زه دا درخواست کوم، دا یو ریکویسټ کوم چې د دې پوره تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې چې کوم دی زمونږ کوم اے سی صاحب دی مهرباني دې وکړي چې په دې ټیم کې هغه واچولی شي او دا ټیم چې کوم دی د دې شفاف تحقیقات وشي چې دا ولې دا ټکس غونډېده، چا غونډو، هغه چې هر چا غونډو هغې ته د دې پوره سزا میلو شي او د دې ګناهګار هغه سړی دی چې دا ټکس غونډو د دې دواړو کورنو ګناهګار د ټکس که ټیکهدار دی که بل څوک دی که بل څوک دی ایکس واي زد هغه چې کوم دی دا تحقیق دا ذمهواري د انتظامیې ده چې دا وشي. ځکه چې دلته کې چې کوم دی انتظامیه شته که نه، د انتظامیې مثال خو زمونږ د مور او پلار د انتظامیې تپوس نه کوي نو څوک به کوي؟ بیا دلته زمونږ په 400 کې تنظیمونه دي د دوکاندارو، بل اوس دغلته یو شیټر راغورځېده چې ټول بازار د هغې خلاف و، د یو شیټر تپوس یې کوه چې دا ولې راغورځېږي، د هغې مخنیوي کوه. 3 کسان مړه شو، یو تنظیمي مشر دا ونه وي چې دا ولې مړه شو، دا غونډه ټکس څوک ټولوي، ولې ټولوي؟ زما د 400 د انتظامیې نه دا درخواست دی چې مهرباني دې وکړی شي چې څومره ټکسونه غونډېږي د دې د وضاحت وشي چې دا کم ځای کې دا ټکس او په هغه ځای کې دی د هغې محکمې بورډ ولګي چې هر چاته دا پته لګي چې دا ټکس د پلانې محکمه دي، سړي ته پته وي. بس دا خو ناپرسانه ښار دی چې څوک کم ځای کېناست څادر یې خور کړه، بس ځان له پیسې دي او پیدا کوي، تپوس نشته، پوښتنې نشته. نو صحافیان وروڼه د دې پوره چې کوم دی اواز پورته کړي چې د دې غونډه ټکس خلاف دی اواز وکړي چې دا چا غونډه و، په دې دې پرچه وشي په دې سړي باندې، د دې مړو د اواز په دې غونډه ټکس په مالک وشي چې هغه هر څوک دی. ما ته دا پته نه لګي چې څوک دی، دا پرچه دې په دې وشي او د دې ذمهوار د دې 3 واړو مړو ذمهوار چې کوم دی دا سړی، ځکه چې دا دواړه غریبانانو، یو چینچي چې دی، یو د 100 روپو مزدورو، پردي کورونه یې روان کړل، د خپل مفاد د خپل دغه لپاره پردي کورونه روان کړل. نو مهرباني دې وکړی شي چې د دې مخنیوي دې وشي او که چېرې د دې شفاف دغه ونه شو، انکوایري ونه شوه او د دې غریبانان دا کوم چې وفات شوي دي دوی ته چې کوم دی لکه دوی ته انصاف میلو نه شو، نو انشاءالله د نورو پارټو زه نه وایم، زه صرف د خپل جمعیت العلماء اسلام سره زما تعلق دی. زه د جمعیت الاسلام یو ادنه ورکر یم، کارکون یم، خو د جمعیت العلماء اسلام دا څومره مشران چې دي دا به یا به د ډي سي دفتر مخې ته او یا به زموږ په ټیمې کې هغه پورې احتجاج چې تر څو پورې دی کې شفاف انکوایري نه شوې او هغه سړي ته سزا نه میلو شوې چا چې دا غونډه ټکس ټولو. نو مهرباني دې وکړي چې زر تر زره دې کې چې کوم دی شفاف انکوایري وشي او که لس ورځې کې دننه دې شفاف انکوایري ونه شوه د دې غونډه ټکس مخنیوي ونه. دا خو په 400 کې د دنیا ټکسونه دي، کم یو مشر دا تپوس وکړه چې دا څه دي؟ دا سیاسي خلک صرف دی چې بس د الیکشن دی به راشي سار به مونږ ته دا ټول ولاړې 3 میاشتې پس بیا الیکشن دی که نه، څوک به وایي چې نډر او څوک به وایي بېباک او څوک به وایي
ایماندار نو هغه ایماندار او غنډر او هغه بېباکه خلک څه شو چې راشي نن د دې درو مړو تپوسو کې ابل اوس 50 کې یو خان مړو هم ظلم شو زیاتې شو موږ دغه ملګرتیا کوو چې خبرو ټول چې اسدې ټول صحافیان یو आवाज ورته کړو چې دا ظلم شوی دی غلطه شوی نو هغه مالدار و چې دا غریب سړي تپوس غریب سړي په بس بې ځای امرو موږ صرف درې ورځې بس تواله بور شي خدای دی وبخي بس ظلم شوی نه د دې ظلم د دې ذمہوار دا ټول سیاسي مشران دي دا ظلم دا به دوی ختمي 50 کې ځکه چې دا خو زموږ مشران دي دوی به ختمي دوی وځي او ډي سي صاحب ته وګینی چې د کې شفاف انکوایري شو هغه سړي ته د مکمل سزا ملو شي چې دا ظلم کړی دی چې غونډه ټیک شروع کړی دی او چې څومره غونډه ټیکس دی 50 کې مهرباني وکړي شي دا ختم شي او په ارز یو ځای کې چې کم سرکاري ټیکس دی پاغي دی بورډو لګي د هغه محکمې چې خلکو ته پته لګي چې دا ټیکس دا غونډه ټیکس نه دی والسلام